وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورځ سوال کړی دی چې لیکل را لېږلي دي کلمه طیبه څو ځل لیکلی شوې ده او قسم هم ورسره ذکر دی چې دا به دومره ګروپونو ته یا دومره کسانو ته به لیږي یا به لیږمه. نو دا د بېدینه خلکو کار ده. بېدینه خلک دا کارونه کوي چې چاته بې ځایه قسم ورکوي او یا وایي دا دومره خلکو ته ولېږه، داسې خوشخبري به در باندې راشي، دومره ورځو کې که ویې نه لېږې غم به در باندې راشي. دا فساق او فجار دي چې دا خبرې کوي. دا خو د غیبو خبرې دي، چا باندې تکلیف راځي چا باندې خوشحالي راځي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورځ سوال کړی دی، زما قرآن کریم ټول یاد دی خو زه روزانه د سورت یاسین تلاوت کو. نو دا ښه خبره ده خو نور تلاوت هم کوه. یوازې په سورت یاسین باندې ستا غاړه نه خلاصېږي. د قرآن کریم په حقونو کې یو حق د دې تلاوت کول دی. لږ لږ تلاوت کوه خو روزانه به یې کوې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورځ سوال کړی دی، زمونږ یو ملګری دی، هغه ته پلار خپله خینه په نکاح باندې اخلي. نو دا څنګه ده؟ وایي د پلار ښځه چې ده نو هغه د ده ناسکه مور ده، یعنې خپله مور نه ده. نو مطلب دا دی چې دا پلار او زوی په خپل منځ کې سانډوګان جوړېږي. نو دا جایز دی چې مثلا یو ځای کې دوه خویندې وي، یوه پلار په نکاح باندې واخلي او یو زوی ته په نکاح کې. نو دا جایز دی. بل سوال کړی دی چې یو کس په مانځه کې یو صورت شروع کړی بیا هغه پرېږدي، مثلا غلط شي بل ځای شروع کړي، نو دې سره سجده سهو نه لازمیږي. قرائت کې چې هر قسمه غلطي وشي سجده سهو نه لازمیږي. که یو ځای کې بند شوي بل ځای دې شروع کړه، هلته بند شوي بل ځای دې شروع کړه، هلته بند شوي بل ځای دې شروع کړه، نو هم سجده سهو نه لازمیږي. یو بل سوال کړی دی چې یو کس تلاوت کوي او دته چای هم ښایي، نو دی په درمیان د تلاوت کې کله چای څکي بیا تلاوت شروع کړي، نو دې کې څه مشکل نشته، دا جایز دی. سوال کړی دی چې په یو کمره کې مثلا ورونه او خویندې مانځه ته ولاړې یا مثلا مور ولاړی، نو د دې څه حکم دی؟ که هغې شاته ولاړې نو پروا نه کوي، بیا مونږ صحیح دی. او که ښي طرف ته یا ګس طرف ته ولاړې یا مخې ته ولاړې، نو دغه صورت کې مونځ مکروه کېږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورځ سوال کړی دی چې یو کس دی د هغه مور او پلار لرې ځای کې دفن دی، نو دی وایي چې زه هر وخت نشم ورتلی هلته قبر ته، نو داسې کوم وظایف دي چې زه کوم او هغې ته ثواب ورسېږي؟ هره وظیفه چې کوي، هر ذکر اذکار، هر تلاوت او هر درود شریف، هر نوافل او صدقه چې ته کوې چې هغه نفلي عبادات وي، مثلا تلاوت د قرآن کریم یا نفلي منځ، نفلي صدقه او ذکر اذکار او د دې ثواب وربخې، نو دا خو لا نوښار دی چې په د دنیا په بله حصه کې هم وي، نو هغې ته